الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. दो रंगी छोड़ कर एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ कर एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या शाह मुस्लिम या शाह काफिर द्वाड़ के दले नशी, या शाह मुस्लिम या शाह काफिर द्वाड़ के दले नशी, लोखे चियवी पाक पलीत पके ज़ैदले नशी। दरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि ताअतिक अजमईन बिरहमतिक। अजीजानो, द ज़िल्ला सवाबे द मरग़ुज़ अलाकी मुवहिदीनो मुसलमानानो वरुनो नना पिनलसम तारीख द ज़िलक़ादे स्वार लसवा सलोर सलवेख्तमा हिजरी स्तासो पदे जामे मस्जिद की द बिरादर मुकर्रम प मुखलिसाना दावत बाने द मौलाना एजाज से
زړه پورې د مینې او د خلوص نه ډک دعوت سره د نکاح په سلسله کې دلته حاضری شوې ده. الله دې د هر راتلونکي دا قدمونه په تله د نیکۍ کې واچولې کی. عام طور باندې د خلقو عادت او رواج دا دی چې واده کې د ټنګ ټکور مجلسونه کوي، د ټنګ ټکور پروګرامونه کوي. خدا د الله کریم بے انتہا مہربانی دا چې په داسې فرفتن دور کی یو سړی په دې ټولو رواجونو باندې خپکی دی وینا زبا الله رضا کوما، ما باندې خوشحالی الله را واستلا، زبا د الله شکر ادا کوما، دا ډیره ګرانم ده. نبی علیہ السلام وی بعثتو بکسر المزامیر، اے امتا دا تاسو کم پلت روانی، تاسو خپلی اجری خپل بیٹکونا خپل کورونو کی ډمتوبونه شروع کړی دي. عجیبه خبره ده، خپل پیسې په ډمتوب لګې. نانا بعثتو بکسر المزامیر، زه الله را لېږلی ما، زه به د ټنګ ټکور د ډمتوب والا سیزونه ماتوما. کله وی لستو من ددن ولا ضد منی، اے امتا پیغمبر وی زه ډم نیما، ډم سره می نسبت نشتا. دا امت کم پلو ته روان دی؟ یره جی واده دی، زه به دله ډمې راولم، نکریزي دله راوړم. وروره غریبي ده، هغه ثواب او ګناه لرې کا. غریبي ده، ماله چې کمې پیسې په ډمو لګې هغه ماله نغدې راکه چې واده کې ولګوم. هغه پیسو باندې یو توړه اوړه راله والا، یو بورۍ چینی راله والا، یو ټیم غوړي راله والا، اماله راوړه. تا ماله ډمان راوستل، ټوله شپه وګډل. اسې تاسو نه تپوس کوما چې یار دوست دله ډمان راولي، کنجریان راولي او ټوله شپې دله وګډې، د واده کور والا له څه فایده شته؟ جواب راکې فایده شته؟ او تاوان یې ډېر دی. دا د ټوله شپه د دې خلکو خیرې دی واده والا پسې شوي. هغه د الله ناراضګي ورپسې شوه، سپېروتوب د ګناه ورباندې پرېوتو. امته کم خوا روانې؟ د الله حبیب را روان دی. یو زینا د ډمتوب آواز را روان دی. خبره ګرانه د علما ناس دي. سید الکائنات وی لا صلاة له، لا صلاة له. عجیبه خبره ده. څوک داسې محدثین معنا کوي وی د ده منځ الله نه قبلوي، یا دا معنا ولا صلاة له په ډم جنازه مه کوه. الله څومره سخته خبره ده. نن هر سړي سره ډمتوب شوق دی.
د الله حبیب را روان دی او سړی سندرې وایي. نبی علیہ السلام ویلک هلا تغنیت بالقرآن. اللہ ویلک ویلک وتباشی. اللہ در لاخ کل آواز در کڑے نو حلا تغنیت بالقرآن. داخ کل آواز دو قرآن پویلو کی اولگوا قرآن وربانی ویا قرآن وربانی ویا. پخکلی آواز بانی قرآن وی انسانان سکے برن اللہ فرشتی رالیگی استا قرآن تلاوت باوری. سبحان اللہ تغنیت بالقرآن. آغا بند دا اللہ چی سندرے وے. نن خو فنکار دے پختانو کی او دو کنزل ډیرې سخت دي. پختانی یو کن یو کنزل دادی چې خلق کنزل کوي وي سوی د طلاقی بچیا. صحیح را کنه. او دویم سوی وای کنه یار د ډم بچیا. وای کنه وای لکه تا ته چې څوک وایي د ډم بچیا ګریوان ته ور ټوپ کې کنه ور ټوپ کې جواب راکې. خپه خو نه یې کنه. کنه خپه چې دا خبره بدل وکړو خپه خو به نه یې کنه. چې تا ته یو سړی وایي چې د ډم بچیا ګریوان ته ور ټوپ کې کنه لاس ورته اچې کنه نو په دې خو خپه کېږي چې څو درته وایي د ډم بچیا. خو چې واده در کرلی خوشحالي راله نو په خپله دې ډمان راوستل خپله بیا ډم شوې. هلا تغنیت بالقرآن. بہرحال زما عزتمندو کوشش کوي ودونو کی شیطان پلارو باندې مزه. شیطان مخوشالوي رحمان خوشال کوي. که شیطان دی خوشال کو دنیا دم غرق دا آخرت دم غرق دے. که رحمان دے خوشال کو نو دنیا دم عزت مند دا آخرت دم عزت مند گورا. اور رحمان چی خوشحالی گی دا سید الکائنات پتا بیدار بانی خوشحالی گی پسادگے بانی خوشحالی گی. اے دا اللہ بندہ دا اللہ دا پیغمبر تابیداریو کا داغے پیرویو کا. اللہ وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ وی لقد کان لکم. شیخ دوی سارے مولا بوی خپلو سر خطاب دے پردو سرن دے. لقد کان لکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او دا اللہ بندہ سبد انگریزانو تقلید کے سبد یہودیانو نخری پیخی کے سباد نسواراو نخری پیخی کے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون. او دا اللہ بندہ پردی رنگنا پریگی دا صبغت اللہ. دا اللہ دا دین رنگ پزان بانے اولگوا. لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دا اللہ دا پیغمبر پا تابعدارے کے بہترین نمونہ دا اللہ دا پیغمبر اولاڑا حجت ناستا حجت جڑائے حجت خندائے حجت غم حجت خادی حجت نو دا اللہ دا پیغمبر وعد امت دا پارا حجت دے سنگا دا اللہ پیغمبر وعد کڑے دے سنگا داغ پدور کے صحابہ کرام ودنا کڑی دے سنگا زماد خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہزاد گئے لونی حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ ام کلثوم وعد شویدی دق سے ودنا کوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نن خوجی پما باندے خوشحالی رالا مولی سے پارام کینا جدا خو عمر کیو خوشحالی دا عمر کیو خوشحالی دا بس ہم دا یو خوشحالی دی نصیب شاہ پختنوں کے خودویم وعدہ دیر گران دے سسمے چی بلو خوشحالی با پتا راشی دے خز بدل زہر در نکینو ہم یو ملگرے ہو ماتے مولانا سے یورز میں خز تگب کیوے لے چھ دوئے موادو کو ویراتے وی چوبو کی زہر چو مول تالا در کون بیائی زس کم چھ دوارا مڑشو ویوز دشپی یری نا خز تویم نا چو براکاسی نا زہر را تا پکی نیا چولی نمدان دا یو وعده دی نصیب شاقا دویم کولیم نشی او دی معاشرہ کی بسود بہرحال پا ما باندے وعده راغے ملاسب ممبر دے پارام بانے سنبالا وازما وعده کستا کار نشتا زچے ناوے راوال ما پا ہر طریقے چے راوال ما زچے خپل ظلمے تیارو ما پا ہر طریقہ بانے تیارو ما زچے دوادو ڈوڑے ورکو ما پا ہر طریقہ بانے ورکو ما ملاسب علم دی جماعت کے سنبال کا خچی مڑے را بائیں راغے مولا سے پارام کے نا پا ما غم راغلے دے تما تا شریعت نیغ نیغ کے دا زمان دینش نا 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 اللہ ویا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اللہ اغا خلق یا ایوہ الذین آمنوا اے کلمی والا او منزن والا او حجن والا زکاتن ورکول والا روجین والا قرآن تلاوت کو ان کی اطاعت ویچی ادخلوا فی السلم کافہ یوازی دا تلاوت عبادت نرے یوازی روجہ عبادت نرے یوازی حج عبادت نرے یوازی زکاة و عمرہ عبادت نرے ادخلوا فی السلم کافہ دا دین 24 گھنٹی زندگی دانو دا طول زندگی دا شریعت دا رنا لاندے تیرا کا ستا غم خادی و لاڑانا ستا لین دین تعلق دا طول بعد شریعت دا رنا لاندے ولا تتبعو خطوات الشیطان اللہ ویو زما بندگانو دو شیطان لارو پس مزا یہ جی خیر دے کنا لگا گناہ بیا توبو بہو باسو تا تلا توبہ اخکل اللہ سے آسان اخکاری داڑے توبہ اخکل دیر گران کار دے گران دے کن دے لکا جواب راکی
چغې زوام او سرونه تاسو خوځوئ ژبې خوځوئ سړیه چې خلکو ته پته ولګي چې ژوندو ته او ویښو ته لګیا دی هسې نه چې خلک وایي چېرته مړو اوږدو ته لګیا دی ویښو سېږئ سړیه د الله د دین خبره شوق سره مینې سره محبت سره اورئ د زړه په جذبې سره او د عمل په نیت باندې الله به دې جولې ته ډېر لوی خیر او برکت او خوشحالي راغورځي الله وی لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین شیطان پسې مزه یره جی توبه به وباسمه ډېرو خلکو ویلي دي توبه وباسمه خو موقع میلاو نشي نه میلاویږي موقع د ګناه نه ډک د الله دربار ته روان دی په توبه خو الله خوشحالیږي خو کاش چې تا توبه وکړې د توبې خو ډېرې فایدې دي د علما ناست دي د عذاب قبر نه د بچ کېدو اسبابو کې یو سبب دی توبه دا خو کولی شي که نه چې د شپې خپلې بسترې ته رالې داسې لږ کښېنه او دا غونډه ورځ مخې ته کا چې نن ما ثواب کارونه څومره کړي دي او د ګناه کارونه مې څومره کړي نو د ثواب په کارونو خوشحاله شه او د ګناه په کار باندې خفه شه او پیمانتیا وکړه وایي ربه زما توبه بیا به نه کومه او څومره وی که په دې شپه باندې مرګ راغی وی دې بنده له به الله د قبر عذاب نه ورکوي څومره اسانه خبره د توبې څومره لویه فایده څومره لویه فایده ده الله وی ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دې دوکه نه کي ګوره توبه وباسه خو کاش چې تا ته د توبې توفیق میلاو شي تا ته د توبې توفیق میلاو شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس دے اکافیو صحابی رالو دا اللہ حبیب ورطوی اکافا وعدو دے کڑے دے وی نجی وعدو خو میں نے کڑے وی وینزم در سر نشتا وی نجی وینزم نشتا رسا وی وآنت موثر بخیر اے اکافا مالدارم یہ طاقت دمشتا وعدہ دی بیام ندے کڑے نو دا اللہ پیغمبر ورطوی اذن انت من اخوان الشیاطین ولو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم اے آکافا کت چرتا پنسواراو کے وے وسدشتر وعدن کے نو تخب داغی دا پیرانو نگرزید لے دا اللہ حبیب خپشو چنانا وعدو کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ ماتا پتاو لگے دلا چه زما د عمر یو لس ورځې زندگی پاتې دا نو دې لس ورځو کې دنه به ما واده کړی وی ولې مالا حیا راځي مالا شرم راځي چې زه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ الله سره ملاقات کوم ما واده نوی کړی مالا شرم راځي نن خود بچیلا واده زکه نکوما یرجی غریبی دا کار روزگار پکار دے نہ کاکا بابا غلط شو اللہ وی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ وی در رزق زموارتنی در رزق زموارا دے خزد پارا خاون ندے بچو دا پارا پلار ندے کشرانو دا پارا مشر ندے
پزور بانے جواب راکے در رزق ذموار سوک دے اللہ وی ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین اللہ وی غلط شوی گورا رزق چرے ستا پا نوکری کی نشتا ستا پا کاروبار کی دکان کے رزق نشتا اللہ وی لگ سوچو کا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اے دا اللہ بندگانو لگ پزور بانے جواب راکے دے ہوا کی مرغانو لا رزق ورکا ان کے سوک دے نو دی سڑو کی میگیانو لا رزق ورکا ان کے سوک دے نو دے ابو کی کبانو لا رزق ورکا ان کے سوک دے نو دے زنگل کی زناور لا رزق ورکا ان کے سوک دے نو دا مور پا خیٹا کی دی معشوم لا روزی رسان سوک دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ ویزان تو گورا نطفوی بیا ٹوٹا دوینی بیا ٹوٹا دغوخی بیا دمور خیٹکی تالا اکسیجن در کولو والا اللہ دینو تالا دنام پلار بانے رزق در کون کے سوک دے بیا چید اللہ بندہ ثم السبیل یسرہو بیا چی اللہ دنیا ترولی گلنو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون توجہ مغارم اللہ وی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ وی دمور دخیٹ نمی دنیا تراؤستے اللہ گیلہ کئی چلا تعلمون شیئا حس دبن پی جندلا معشوم پیدا شوی صرف جڑاد پی جندلا جڑاد کولا دادر تا چازن کی واچولا چت اجاڑی او دمور سینستا خلکی کی خوشوا تیزان ترا کاغا طالب سوچ پہ درکم اللہ وی وجعل لکم السمع اللہ وی وگنا میں درکل سترگی میں درکڑی زڑ میں درکڑے لعلکم تشکرونا چی ماؤ پی جانے خود دیون پی جندلا ماؤ پوئی نشوئی اے گورا دا انسان او دا زناور پا پیدائش کے دیر عجیبہ فرق اللہ خیر چرگا خو پی جانے کا نا کورکم چرتا چرگا پانڈو کے نو لیلا دا بچی چی راوڑی دا بچی دا خپل مور پیجنی کنه پیجنی جواب راکې پیجنی کنه غواری کور ساتلې دا چې غوا بچی راوړي دا بچی دا خپل مور پیجنی کنه دا میخه بچی پیجنی کنه دا چیلې ګړه بچی پیجنی کنه پیجنی خو چې زمانه تیر شي
بیا هم دغه بچی د مور سره ورانه کوي هغه د مور پہچانه په زور وی د مور پہچانه ختم شي انسان ته سوچ وکړه زناور الله پیدا کو هغه مور پیژندله زمانه په تیرېدو باندې هغه نه مور هیره شوله ته چې پیدا شوې زه ته مونږ تاسو ټول کنه چې ماشوم پیدا شي مور پیژني جواب راکړي یاره تاسو جوړې بچی نه دي شوي ماشوم چې پیدا شي مور پیژني نه پیژني یار سړی غلط شوی کنه ماشوم مور پیژني په زور وای کنه یار نه پیژني کنه هر چاته جاړي او خاندي یو میاش دوا درې تیری شي خو څوک نه پیژني بیا چې لږ وخت تیر شي زمونږ دا خویندې میندې وګوره وایي مور یې وپېژندله ړومبی ماشوم مور وپېژني الله ګیله کوي او بنده لا تعلمون شیئا خپله مور دې نه پیژندله الله اسباب درکل مور دې وپېژندله پلار دې وپېژندلو تر دې وپېژندلو ماما عزیزه تربوره رشتہ دار خپل پردې دې وپېژندلو خو الله دې ونه پیژندلو عجیبه خبره نه ده نن مونږ الله نه دی پیژندلی نو د الله نه هټ کر روان یو په غلطو لارو چارو باندې روان یو دعوت ایمان کو دعوت اسلام کو دعوت قرآن کو او چې څومره مو وسوي د قرآن خلاف کو د مسلمانانو د شاعرو د قوانینو خلاف کو او د الله بنده قبر دې هیر دی آخرت دې هیر دی د الله ملاقات دې هیر دی نه داسې مکوه کنه داسې مکوه نن پتا واده راغلی دی تخپې اسمان ته نیولې دي او منډې او تړلې او ډمتوبونه او رواجونه ملک دې په بله باندې اړولی دی و د الله بنده کم ذات چې خوشحالي راوستې ده هغه ذات در باندې خفګانم راوستی شي غمم در باندې راوستی شي هغه ذات دې په دې کور کې پریشانیم راوستی شي نن واوره نن زمون کورونو کې خیر نشتا برکت نشتا ولی بنیاد غلط ده بنیاد د نکاح ده او نکاح شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم باندې نه شوی یوازې نکاح تړل خو نه دي چې ایجاب او قبول دې کړی دی ایجاب او قبول سره نورې خبرې دي د نبی طریقه پکې ده د نبی طریقه ده نبی علیہ السلام کور کې نشتا درې کسان رالل د الله د حبیب د عبادت تپوس کوي بی بی جواب ورکو چې کله روجی کله کوجی بی بیانو نه فایده ملی د شپې عبادتم کله کوي کله خوبم کوي حدیث الفاظ کأنهم تقالوها یره دا خو کم عبادت کوي هغه یو پکې ویلې اما انا زچما فغصل الليل طول شب عبادت کوما منز بکوما ولی سر دی خوارا شو دلتا شو طول شب منزنا کوما آغا بلویلی چی زبا طول عمر روجی ما کو جکی گمبنا آبل پکی آواز کوا آتزل النساء اما انا فآتزل النساء زبا وادن کما نبی علیہ السلام چرالو بی بیان ورد دا خبر اوکڑلانو دا اللہ حبیب صحابہ کرام را جمع کڑل
وی انتم الذین قلتم کذا و کذا تاسو دا خبر کړي او وی واوري امان فاصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نبی علیہ السلام وی زه روجه کېږم کله روجه نه نیسم زه د شپې خوبم کوما تهجدم کوما قیام اللیلم کوم واتزوج النساء ودونم کوما دا زما طریقه ده. بلکې یو حدیث ترمذی کی دا سے راغلے اربع من سنن المرسلین سلور کارونا دا انبیاء کرام طریقہ دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اربع من سنن المرسلین سلور دا طولو انبیاء طریقہ دا. سشر التعطر خوشبو لگول دا دا انبیاء طریقہ دا. الحیاء طول انبیاء کرامو کی حیاء نن خوزو اللہ حیاء مون غرزول دا. والحیاء شعبت من الایمان حدیث کی راضی حیاء دا ایمان یو لوی حصہ دا. دا حیاء مثال دا سرے لکا دونی دا پوٹکے دونی نا سپیدار بکیانی وغیرہ نا کم پوٹکے تاو دے. دا مثال دا حیا دے چی دا چیلے کل دا دیونی دا پورٹکے اخری دا بوٹے شن پاتے کیگی کہ اچیگی چی انسان نا حیا لار دی ایمان اچ پاتش ختم شو. حیا زان کے پیدا کی. یو دا انبیاء طریقہ دا تعطر خوشبو لگول. بل حیا دا بل والسواک مسواک. نن خو مونږ دا پریخه زما جیب کې موبایل زیشتا د بټوي زیشتا خو زما په جیب کې د مسواک زی په زور وې د مسواک زی خپانه شي. ما خو دلته نه خو ځه خبره کوم دا زمونږ دا شیخ کوړیان سي دی به مسواک یا تار چولې یا به امداسي دلته وې دی جمعات کې غاړي لیکي و دا الله بنده الله دې تا ته هدایت وکي په دې بدی ښکاری په مسواک ځان درته بدی ښکاری جیب کې اګدا کنا دته په خپل جیب کې مسواک خل دا ورته بدی لګي. نجمات کې یو غاړي ته یې خیره دوړین په غورځيږي او کله کله یو مسواک درې کسان استعمالي کنا دا سیم په کې کله کله کیږي. دا سیم مکوي ښا چې جمعات کې مسواکونو لا بیا الماریم جوړه کړي دا خبره نه ده. جیب کې ساتا دا د نبی سنت دی طریقه دا شاعر دی دے سربا تا ته سکون ملاویږي اطمینان به ملاویږي خوشحالی به ملاویږي. ها مسواک دا برکت دی چې زلکدن کې به کلمه نصیب کیږي کلمه به نصیب کیږي. مسواک استعمالوي یو خوشبو لگول دا انبیاء طریقہ دا. بل حیا و انبیاء کی بل مسواک با انبیاء استعمالولو. بل والنکاح دا انبیاء طریقہ و ودنا کولا. قرآن دا آدم علیہ السلام وعدہ بیان کرے د نوح علیہ السلام د بی بی د لوط علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام د ودونو تذکرہ کړي دا. اکثر انبیاء صرف عیسی علیہ السلام او دا سنور چې هغه ودونه نه دي کړي باقی انبیاء کرام ودونه کړي دي. داغي اولادو دنیا کی خلقو ته زندگی تیرولو چلو خولو او ساده پختو کی به ویو ښا ای زمون بابا آدم علیه و علی نبینا افضل الصلوات والتسلیمات جنت کی گرزی خوراکو نشتا
سکاکونه شتا هر نعمت په جنت کې علی وجه الاکمل و اتم شتا خو زمون بابا جنت کې خوشاله او که خپو کنا یوازې او کنا خپو یوازې والے محسوسولو رب الارباب الله جل جلاله دا هغه د غسې پخته نه مشهور روایت یا هغه خټه نه چې زمون بابا الله پیدا کړي او دا غینا بهرحال د علماء اختلاف شتا دا غینا الله زمونږ نیا حوا علیها السلام پیدا کړلا زمون بابا خوشاله شو جنت کی بیبی نه وخپو چې بیبی ورته ملاو شوا نو زمون بابا جنت کې خوشاله شو یعنی بیبی سره به خوشحالی ملاویږي ذکر الله وی ومن آیاته جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله وی زما قدرتنا خدیر دی من جمله داغی قدرتنو نخود الله د یوالنا چې تپی والله او پی جنی او تزان دا الله کامل بندو گرزین الله وی جعل لکم من انفسکم ازواجا الله در لبی بیان استاسو د جنس نه در کړی دی لتسکنو الیها د دې لپاره چې د دې خوا کې در تارام ملاویږي او چې کله دنیا ختم شي دنیا کی یو نعمت دے چی بی بی درکڑلا نو چی جنت تلاڑی اللہ وی کذالک وزوجناهم بحور عینا اللہ وی جنت کی بدلا حور سرا وادکوما سبحان اللہ دا نعمت دے دا اللہ انشاءاللہ اخپل ودون با د شریعت د رڼا لاندې کو کنا ودونو کې مکوي ډمتوبونه پرېږدئ دا د دنیا رواجونه مکوي په خپلم خپا پردیم خپا اے الله هم پکې خپا الله درنه خپش نو ولې ځان نه الله خپه کې ځواني الله درکړې دا دولت الله درکړې طاقت الله درکړې دل او دماغ الله درکړي خوشحالي الله راوستا نو ولې الله خپه کې دا خود الله احسان منا ربا ستا ډېر لوی فضل ستا ډېر لوی احسان مهرباني دا زما غوندې ګناهګار فقیر حقیر انسان دم د ښځې خاوند وګرځولو ماله دې دا خوشحالیم دنیا کې وخوله ته شکر ادا کړه الله خوشاله شه په دې باندې که ته خوشاله شوې دا ستا خوشحالي عبادت الله په دې باندې اجر درکوي الله به خیر درکوي برکت درکوي الہ العالمین قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب شو بچ دی دا اللہ دا عذاب نا مومنان کم مومنان داو والا غٹو غٹو خبرو والا اللہ وی نا 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 داو والا چرین دی داخلو تشپ کلمی ویلو بانی مومن پکی ندے داخلو اللہ وی الذین هم فی صلاتهم خاشعون اغا کسان چاگی منزنو کے اللہ نیریگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی چی مانز کی کم سے کم یوزل خشوع و فرض دا اے زمونگا منزنو گورا
په ډکو جومات کې باسونه خلک ولاړې خو یو کس مانځ کې هم خشوع نه وي د الله یره به زړه کې نه وي د الله مینه به زړه کې نه وي مونځ داسې وکړه الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ داسې وکړه چې ستا مونځ ستا دپاره د ګناه په لار کې دیوال وګرځېږي چې دا مونځ دې د ګناه نه منې کړي دا مونځ الله غواړي مونږ مانځه د ګناه نه منې نه صحابي راغلی دی د الله حبیب سره کلمې ویله وخت د ماسپښین یا مازدیګر دی مونځ یې وکړ مانځه نه بعد د الله پیغمبر ته وی قربان څه خدمت د دین دپاره راواچوه په ما که څه خدمت چې وکړو نبی علیہ السلام ورته وی تا د اسلام نه مخکې څه کول قربان د الله پاک نبی ما خو به ډاکې کولې خلک به مې اغوا کول وی زه اوس هم ډاکې کوه اغواګانې کوه که او سوچ کې شو چې اسلام کې خو اغواکاری بنده د الله حبیب ورته وی ستا دا کار دی مکی مکرمی للاړ شه هلته کې خلکو مسلمانانو لاسونو کې اتکړې اچولې دي خپو کې والا بیړې اچولې دي او کورونو کې کمرو کې بند کړي دي زنځیرونو باندې تړلې دي لاړ شه یو یو مسلمان دا غزې نه رها کوو مدینې ته راوله دا ستا ډیوټي ده سبحان الله صحابي لاړ د ورځې یو زینا الله الله आवाज راځي زینا خو چې دلته مسلمان دی د شپې را روان دی سوار لسم سپوږمۍ ده د اسلام نه وړاندې یو زنانه سره تعلق دی مینتوب دی عشق دی هغه زنانه د تالاش پسې راوتې ده چې هغه زما محبوب څه شو اور پسې ګرځي ځکه دی خو څو ورځې مدینه کې و که نه نو د سپوږمۍ په رڼا باندې ولیدو چې دا سړی دی زما محبوب نو هغه زنانه ورپسې را روانه شوله د دې صحابي نظر چې په دې زنانه باندې ولګېدو په شاته روان شو هغه زنانه مخکې را روانه دا سړی ته شاته روان دی زنانه په بدو ردو شو داسې شي مخکې غوته زما کتو پسې لیونې ګرځېدي نن زه تالا در روانې موت مانه رستو زی په تا باندې څه چل شوی دی هغه ځوان ورته وایي صحابي دی د الله د پیغمبر وایي نه ما کلمه ویلې ده مونځ مې د الله پیغمبر سره کړی دی ته پردې زنانې زما ستا ملاقات او خبرې جایزې نه دي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر الله دې مو داسې منځونه نصیب الذين هم في صلاتهم خاشعون هغه مؤمنان د عذاب نه بچري چې منځونو کې د الله نه یریږي الله سره مینا کوي والذین هم عن اللغو معرضون او هغه کسان چې فضولیاتو نه مخړې هغه کارونه چې انسان سره نه ښایي اسی په ایمان مونږ سره ډمتوب ښایي مونږ مسلمانان یو مونږ سره قرآن ویل ښایي مونږ سره قرآن اورېدل ښایي مونږ سره دعوت او تبلیغ ښایي مونږ سره جهاد ښایي زمونږ په خوله باندې ذکر د الله او صفت د رسول الله ښایي مونږ سره دا ښایي
والذین هم عن اللغو معرضون فضل کارونه پریدا علامت اعراضه تعالی عن العبد اشتغاله بما لا یعنیه. وی د دې نخا چې الله چا نخا پره وی نخا بیدای چې په فضولیاتو کې بلا سړی اختی. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. دا کارونه پرېږه دا فضول کارونه کچه کارونه مکوا. تو درونی درونو سا تو درونی. دا خبره دیتا مگوره چې دا غریب دی دا بے وطن دی دا مسافر دی وای کلمه والا درون دی وای بے شک. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. دا یو کلمه والا چې په مقدس مکه قیامت با ناراضی. دا درانه خلق دی دا درانه خلق دی قیامت ناراضی ګورا. نو ته ډیر درونو سیگا. والذین هم للزکاة فاعلون. سورت مکی دی ګر. زمون شیوخ وای چې دا زکات مکه کې فرض و مقدار مدینه کې مقرر شو. سو کوئی نا مدینه کې فرض دی نو زکات نه تزکیه د نفس دا. سورت مکی دی. والذین هم للزکاة فاعلون. آغا کسان دا عذاب الہی نا بچ دی چاغی زان دا گنانا د شرک نا د کفر نا بدعات نا د نارواونا پاگا کارونو چی اللہ رسول خپکیگی نو آغی نزانو ساتی. والذین هم لفروجهم حافظون. آخری خبره او آغا کسان اغیم دا عذاب الہی نا بچ دی چی خپل حیا عزت سنبال ساتلے دے. پردے خزیتا چی مشراتنا دا مور پا نظر ورطا گوری چی کشراتنا دا لور پا نظر ورطا گوری چی امزول دا خور پا نظر بانی ورطا گوری. لفروجهم حافظون. حیا عزت سنبالی الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. خپلو بیبیانونا وینزونا فیدالی. اللہ وی فمن ابتغا وورا. تالمی نکاح حلال اکڑا د نکاح د وجنا دا زنانانا فیدا غستل حلال شو. خوارا فمن ابتغا وراء ذالکا چاک بلا لارا اولٹولا کنا بدکاری اکڑلا وغیرہ وغیرہ فاولائک هم العادون. اللہ وی دا دا حد نزیاتے کڑے سزا بورکم. او دا مومنان چی دا خپلو امانتونو وعدو ساتن کئی منزنو بانے ہمیشوالے کئی. اللہ وی اولائک هم الوارثون. اللہ وی دا خلق چی دا صفتون پکرال دا جنت حقدارو گرزیدل. سبحان اللہ. اللہ دی مونگا و تاسو دا جنت حقدارو گرزی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.